بایزید بستامي رحمه الله زمانه ده د هغه په ګاون کې یوه ښځه راله د بار نه راله خو د ده په ګاون کې آباده شو پای کلي کې نو هغه ښځه بدکاره وه نو 200 روپۍ به یې اخیستې او د هغې زمانه کې 200 روپۍ خو ډېر غټ قیمت لرو نو 200 روپۍ به یې اخیستې او په هغې به یې بدکاري کوله بایزید بستامي رحمه الله په خپل خانقاه کې ناست دی ذکر اذکار کوي مریدان راځي په دې دوران کې هغه کلي والا راټول شو باباجي ته خو په ذکر اذکار کې په خانقاه کې مبتلا یې خو کلی تباه شو علاقه تباه شوه وی ولې څه چل دی وی یوه زنانه د بار نه راغلې ده او بدکارۍ کوي او خلک ونه رامات ده ټول علاقه ونه راماته ده بایزید بستامي رحمه الله ښه دا مسله ده او وی دا کوم ځای کې پاتې کېږي وي دغلته دا کور دی سبا چې سهار شو که نه بایزید بستامي رحمه الله خپل څادر په اوږه ور واچو ولاړو د هغې د ور سره خواته کېناستو اوس باباجي په د بدکارې زنانې د کوڅې سره ناست دی اوس خلک چې راځي دغې زنانه له دغې چکلې ته دغې بدکارۍ له راځي نو چې وګوري مخې ته باباجي ناست دی بایزید بستامي رحمه الله ناست دی نو خلک واپس کېږي بیا هغه ته چې ګوري نو خلک واپس کېږي دننه زنانه ټوله ورځ انتظار وکړو نو خادم ته یې ویل دې ټایم ته خو ډېر مخلوق راغلی دا نن څه چل دی چې یو تن نه راځي ته خو چېرته معلومات وکړه څه چل دی خادم چې بار راووتو نو چې وایي کتل خلک راښکاره شي خو چې باباجي ویني نو واپس شي نو دننه لاړو ای ښځې ته وی په دروازه کې د یو بابا ناست دی خو چې خلک هغه ته ګوري نو واپس کېږي دننه ځکه څوک نه راځي بابا ځای نیولی دی نو ای ښځې ورته ویلو وی بابا ته وایه چې دا د ملنګانو او د باباګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی دلته 200 روپۍ خلک ورکوي راځي دا د ملنګانو ځای نه دی چې ته دلته ناست دی وایي چې د دې ځای نه پاسه بل خوا زه چېرته خادم راغی بایزید بستامي ته وی ملنګ بابا دا د ملنګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی د دې ځای نه پاسه دا ځای دې بدل کا بایزید بستامي ورته وویل وی دا ملنګ هم 200 روپۍ ورکوي دې نه راغلی دی دې هم 200 روپۍ ورکوي هغه چې دننه لاړی ښځې ته وي هغه بابا خو چې زه هم 200 روپۍ ورکوم یاله رادننه که زموږ خو د 200 روپو سره کار دی رادننه که بایزید بستامي چې رادننه شو دا زنانه ورته وایي 200 روپۍ در سره شته وي او راوړي مې دي نو یې راکوه 200 روپۍ نو بایزید بستامي رحمه الله 200 روپۍ راوستې هغې کنجره ښځه چې و هغې له یې ورکړي نو دی ورته وایي دا 200 روپۍ چې درکړم نو بیا چې زه څه وم ته به هغه کوي هغه ورته وایي بس چې 200 روپۍ دې راکړي چې ته څه وایې هغه به کوم خو زما کار د 200 روپو سره دی وایي ټیک ده چې 200 روپۍ زنانه له ورکړي نو هغه ورته وایي وایه اوس څه کومه چې ته څه وایې زه به هغه کوم خو اوس څه کومه نو بایزید بستامي ځان سره په ګوډي کې کپړې راوړې وې او ګوډی یې کولاو کړو د هغې نه یې کپړې راواغستې وی زه وامه چې پورې وسلخانې ته لاړ شړم بیا ولامده او بیا دا جامې واغونده وی صرف دا وی ښځه لاړه وسلخانې ته دننه شوه ویلمبل او هغه جامې واغوستې چې واغوستې او رووت که نه زنانه د وسلخانې نه رووته نو ده ورته جانماز خور کړی و جانماز ورته خور کړی و په دې جانماز باندې ودرېږه او یو 2 رکعته نفل وکړه 200 روپۍ دې اخیستې که نو اوس خو چې زه څه وم هغه به کوي نو په دې مسله ودرېږه یو 2 رکعته نفل وکړه نو چې هغه ښځه په مانځه ودرېده که نه د الله تعالی سوچت کړو وی الله ما چې څه کولی شو هغه ما وکړو الله زما دا کار چې تا ته یې ودرومه الله زړه زما په اختیار کې نه دی و زړه بدلول ستا دي زما دکه کار الله چې ستا بیرته مې راوسته او تا ته مې ودروله اوس زړه بدلول دا زما په اختیار کې نه دي الله نور ته پوه شه کار دې پوه شه زنانه چې 2 رکعته مونځ وکړو که نه او ثنا مې وګرځو الله ته په چغو چغو په ژړا شو وی الله دا زه څه کومه الله ما خو د خوشحالۍ ما خو د زړه سکون او د زړه خوشحالي اوس ولیدل الله دا زه په څه کې مبتلا یم الله دا چې څه مې کړي د دې راته معافي وکړه الله بیا دپاره به دا کار چېرته نه کومه مطلب مې دا و چې د دیني خلکو سره کښېنئ او پاسئ کم از کم دعا خو به درته کوي په دې دعا به دې ژوند بدلېږي په دې دعا به دې زندګي بدلېږي دا مه ګوره چې دا څوک دی په لاره باندې فقیر ملنګ تېرېږي وایي ما ته دعا وکړه ما ته څه وکړه دعا وکړه دعا د خلکو نه کړه د نیکانو خلکو سره کښېنه صرف دې له ورښکاره کېږه وایي ما ته دعا وکړه کېدی شي دا دعا ستا زندګي بدله کړي دعا دې څه بدله کړي زندګي بدله کړي